کومه لار چې د دې د استقبال دپاره جوړه وه هغه لاره کلهمه داسې د شیشو جوړه کړی شوه چې رانږدې کېدو سره به سړي ته دا پته لګېده چې دا اوبه دي. اوس بلقیس را روانه ده او ځمکه داسې هیئت باندې جوړه ده چې اوبه ښکاري. دا چې رانږدې شو نو پنسې داسې اوچتې کړي چې اوچتې کړي نو هغه د هدهد هغه خبره هم رښتیا شوه چې د دې په خپو ویښته دي. سلیمان علیه السلام ورته اوبه نه دي دا شیشه ده. د قدرت دې کې هم یو راز و. سلیمان علیه السلام ورته دا ثابتول غوښته چې د پیغمبر په مخ کې نور بادشاهان بېوقوفي شیشه اوبه نه پېژني. نو هغه لږه کچا غوندې هم شوه. تاسو خیال راغی شان و شوکت چې د ده د استقبال ولیده او تخت ته راله. چې تخت ته راله نو سلیمان علیه السلام ورته ووی چې په تخت کښېنه. دی ووی چې زه معذرت غواړم. هغه ورته ووی چې دا هغه ستا تخت دی ځکه چې تخت خو دې نه مخکې را رسېدلی و. نو دا ورته وایي چې کأنه هو دې ټکي ته اوس لږ سوچ. بادشاہ دی سر دی او دماغ دی. تخت ستا دا دی. نو دا بلقیس ورته وایي چې کأنه هو گویا هغه تخت همداسې و. دا نه وایي چې همدا دی ځکه چې بلقیس دا پوهه وه چې کیدی شي چې دا بل تخت او زه ووایم چې همدا دی نو زم بادشاه یم د ده په مخ کې به زما بېعزتي وشي. نو ورته وایي چې کأنه هو گویا هغه تخت همدا و داسې و. سلیمان علیه السلام ورته وفرمایل چې دا همغه تخت دی چې کوم ستا جای قرار و. دا څنګه دلته راغی؟ ورته دا ستا د راتلو نه مخکې د سترګو رب کې دلته رارسېدلی. سلیمان علیه السلام په تخت ځان سره کېنوله. اوس بلقیس وی قالت رب انی ظلمت نفسی. الله فرمایي چې بلقیس وی چې اے الله ما په خپل ځان ظلم کړی دی. ما په خپل ځان ظلم کړی دی چې ما ټول عمر نور ته سجدې کړي. د بلقیس د ټول سلطنت خدای چې دی هغه نور دا په خپله او د دې قوم دوی به نور ته سجده کوله او نور ته به خدای وي. نو عقل سر لراغې او وی رب انی ظلمت نفسی. خدای ما دا دومره موده په ځان ظلم کړی